زما د ذرایعو مطابق چې ستاسو چارسدې ته د ایز ډي پی یو پوسټینګ په دې باندې شوی دی چې د منشیات فروشۍ خلاف به تاسو یو فل پلیج اپریشن لانچ کوئ، داسې ده؟ ما مخکې دا کمټمنټ کړی دی، زه اوس هم دا وایم چې د دې خلاف به زه دومره سټرک اکشن اخلم چې به زه انشاءالله د دې خلاف جهاد خپل ټیم لا تشکیل کړی نه دی. څه وجه هغې نه بعد په بیا ډزو کې مړ یم کي ستاسو په خیال د یو پولیس افسر په خیال د دې څه وجه کېدی شي؟ 400 محلې، 400 سړکونه، 400 کورونه د دې سوسایټیانې به انشاءالله هماغسې پوره هرګز دا مطلب نه دی چې په 400 کې یا په تنګي کې چېرته الله دې نه کړي د آیسو فیکټرۍ لګېدلي که فرض کا دا خلک په بهر ملکونو کې د دې آیسو کاروبار کوي، هلته کې د دې خرید او فروخت کوي، هغوی دلته کې اوسېږي، د هغه ملک قانون په دوی باندې نه اپلای کېږي، دلته کې به تاسو بیا هغوی ته په کم کیپیسټي کې په کم قانون کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما په ضلع 400 کې په سټریټ کرایمز کې اضافه شوې ده، سنیچنګ زیات شوی دی. بیا د سنیچنګ له وجې نه د انسانانو ژوندونه اخیستلی کېږي. د هغې نه علاوه په ضلع 400 کې په وړو وړو خبرو باندې مرګونه کېږي. خلک ولې دغه لیول ته لاړل؟ د قانون نه یره ختمه شوې ده که نه بله څه وجه کېدی شي؟ د هغې نه علاوه په 400 کې خصوصا د تحصیلي تنګي سره یو بله خبره تړلی کېږي چې یاره دلته کې آیس فروش دي. نننی پروګرام کې به مونږ دغه حقیقت مخې ته راوړو چې آیا دلته کې په حقیقت کې د آیسو کاروبار کېږي که نه؟ تحصیلي تنګي باندې یو الزام دی. په دې موضوعاتو باندې به مونږ نن خبرې کوو چې کله 400 ته نوی ډي پي یو رفعت الله صاحب راغلی نو د هغې څه خبرې مخې ته راغلی او ډېر سختې خبرې مخې ته راغلی د دې جرایمو په حوالې سره. نن مونږ سره ډي پي یو صاحب موجود دی. ډي پي یو صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم، مصروفه وئ، مونږ له خپل وخت راکړو. یو خو راته سر ده ووایي چې جرایم زیات شو، سټریټ کرایم، سنیچنګ، بیا د سنیچنګ له وجې نه مرګونه هم کېږي. یو سړي نه موبایل واخیستلی شي، پیسه ترې واخیست، هغې نه بعد په بیا ډزو کې مړ یم کي. ستاسو په خیال د یو پولیس افسر په خیال د دې څه وجه کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو د خیبر نیوز تاسو د ټول ټیم شکریا ادا کوم. تاسو همیشه سره همیشه نه د جرایمو چې کم مخنیوي دی د هغې عکاسي په ښه طریقې سره کړې ده او نن زموږ او ستاسو دا ناسته هماغه سلسله کې ده. دې لپاره زما د اړخ نه تاسو ته ډېر ډېر کامپلیمنټ، شکریه. تاسو چې څنګه خپله خبره وکړه چې د تیر وخت کې په سټریټ کرایم کې څه اضافه شوې وه او د هغې په وجه باندې بعض انساني چې کم زندګیانې وې، قیمتي زندګیانې هغه پکې ضایع شوې وې او دې سره سره تاسو د نارکوټکس خبره وکړه چې د منشیاتو استعمال زیات شوی دی. زه ستاسو د خبرې په جواب کې دا وایم چې څه ناڅه انساني معاشرې سره دا شیزونه تړلي دي، جرایم کېږي وقتا فوقتا. لا چې کومه دا انفورسمنټ ایجنسیز د حکومت چې کوم مقرر کرده دي ای پکې خپل ایکشنز اخلي او عموماً په ضلع 400 کې زه چې کله رالم نو بدقسمتۍ سره 2-3 واقعې شوې وې. په هغې کې یو 2 ماشومان وو. په یو بدقسمته واقعه کې هم زموږ یو د ماشوم قیمتي ژوند ضایع شوی و سنیچنګ کې، او بله هم داسې یو واقعه بیا مخې ته راله چې بیا په شوګه کې هغې چې کوم فایر کړی و، د یرې فایر و یا ټارګېټ فایر و، په هغې کې بل یو ماشوم د هغه قیمتي ژوند ضایع شوی و. ما چې کله چارج واخیستو نو دا ما دپاره افکورس یو چیلنج و، دا چیلنج ما اکسپټ کړی و. الحمدلله زه ستاسو ټي وي په توسط سره دا خبره کوم چې الحمدلله دا دواړه واقعې کوم کې چې کم کسان ملوث وو خپل کردار ته رسېدلي دي او سټریټ کرایمز باندې زما ډېره سخته پالیسي ده چې کوم زموږ د آی جي صاحب د طرفه، زموږ د آر پي او صاحب د طرفه، بلکې زموږ د پروینشل ګورنمنټ او فیډرل ګورنمنټ چې کوم زموږ منډیټ دی، د پولیس چې کوم زموږ کور ویلیوز دي د هغې په کمپلاینس کې الحمدلله موږ خپل کارونه کوو او زما خپل د جاب، ما د خپل سیټ سره، ما د علاقې خلکو سره دا کوم کمټمنټ چې دی دا زه پوره کوم. انشاءالله دا به زه هر حد پورې پوره کوم چې د 400 دا چې کوم د موږ په محلو کې، زموږ په سړکونو کې، زموږ په کورونو کې کم د امن مونږه لوس کړی دی، کم کولم کړی دی، کم وعده هم کړی دا به انشاءالله پوره کوو. 400 محلې، 400 سړکونه، 400 کورونه د دې سوسایټیانې به انشاءالله هماغسې پوره منشیاتو لحاظ سره بدقسمتۍ نه وخت راسي 400 بالعموم او تنګي بالخصوص بار بار په میډیا، لوکل میډیا، انټرنیشنل میډیا باندې دا یو شور جوړ شوی دی چې دا د انټرنیشنل چې کوم سمګلرز دي یا د آی سی ډیکس دی ګډ دی. د خبره کې حقایق د حد پورې ضرور موجود دي چې څه کسان
چې د هغې تعلق د منشیاتو د روزګار سره دی د هغې څه ناڅه وابستګي د علاقې سره دی. هرګز دا مطلب نه دی چې په 400 کې یا په تنګي کې چېرته الله دې نه کړي د آیسو فیکټرۍ لګېدي یا سریعام کلیعام د هغې بازار لګېدلی دی. داسې هېڅ قسمه خبره نشته دی. ستاسو د ټي وي د چینل سره د ټي وي شیشې سره د کیمرې سره تاسو اوس هم تللی شئ او الحمدلله چې څنګه د ملک په نورو باقي مانده حصو کې کم د امن و امان حالات دي او د منشیاتو حالات دي اینه به انشاءالله دلته بهتر وي چې کم کسان کم عناصر په دې زهریلا روزګار کې په دې زهریلا موادو کې ملوث دي هغې ته زما دا بالخصوص خصوصي اعلان دی چې هغه عناصر به انشاءالله زه دې معاشرې د دې ډسټرکټ نه به انشاءالله دا زه لرې کوم. سر دې کې یو سوال دا پیدا کېږي فرض کا دا خلک په بهر ملکونو کې د دې آیسو کاروبار کوي هلته کې د دې خرید و فروخت کوي هغوی دلته کې اوسېږي د هغه ملک قانون په دوی باندې نه اپلای کېږي دلته کې به تاسو بیا هغوی ته په کم کیپیسټي کې په کم قانون کې لاس اچوئ؟ ګورې جي زموږ په لا کې د هر یو څیز یو خپل پراپر ډیفینیشن موجود دی. یو جرم چې کم کېږي دا جرم دپاره په لا کې د هغې ډیفینیشن دی د هغې دپاره چې کم سزا د عالي کلي ده. مونږ چونکې لا انفورسمنټ یو مونږ به د قانون په مطابق ځو د قانون په مطابق هغه خلک دلته په روزګار کې ملوث وي نو مونږ باید دې خلاف اکشن اخلو. که هغې انټرنیشنل بزنسز کې ملوث وي نو انټرنیشنل بزنسز کې وار مونږ سره موجود دي هغې کې اف آی اے راځي هغې کې زمونږ نورې د انفورسمنټ ایجنسیز راځي که چېرې هغه شیز هغې باندې شته کېږي نو قانون به د خلاف چې کوم زموږ لافل اکشن دی هغه به ډیفینټلی زه اخلو هغه به مونږ بیا نه پرېږدو جي که لوکل سطح باندې لوکل سطح باندې سزا ده که انټرنیشنل سطح باندې انټرنیشنل لیول باندې سزا ده خو موږ د چا ذاتي یا جاني دشمنان نه یو چې هغې سره به موږ ذاتي یا جاني دشمني بجای دی که هغه یو ریسپانسیبل سټیزن دی او هغه باندې صرف الیګیشن دی الیګیشن په بنیاد موږ هغې له سزا نه ورکوو د الیګیشن په بنیاد باندې به موږ د تحقیق ضرور کوو که په هغې کې ملوث کېدل د هغې وو هېڅ کله به یې نه پرېږدو که په هغې کې باندې صرف الیګیشن وو نو هغې ته به موږ هېڅ نه وایو. زما د ذرایعو مطابق چې ستاسو 400 ته د ایز ډي پي او پوسټنګ په دې باندې شوی دی چې د منشیات فروشۍ خلاف به تاسو یو فل پلیج اپریشن لانچ کوئ داسې ده؟ یاره جي دا زما د مشرانو ټرسټ دی زما دلته پوسټنګ چې کله وکړی شو نو دا زما د ډیوټۍ حصه ده چې زه به د جرایمو بالخصوص د منشیاتو خلاف سټریټ کرایم خلاف د خلاف به زه اکشن اخلم. ما نه مخکې زما چې کوم پولیس ملګري دي هغوی پکې خپله حصه اچولې ده زما خپل قوم سره دا کمیټمنټ انشاءالله چې زه به بھرپور خپله حصه پکې اچوم او بلا امتیاز بلا تفریق د داسې قسم عناصر چې کوم په دې کې ملوث دي هېڅ کله به یې نه پرېږدم. د خلاف به زه ما مخکې هم دا کمیټمنټ کړی دی زه اوس هم دا وایم چې د هغې خلاف به زه دومره سټرک اکشن اخلم چې هغه به زه انشاءالله د دې خلاف جهاد. تاسو چې کله 400 ته راغلي نو تقریبا چې څه مور دین 10-15 ډیز وشو چې ستاسو دلته کې ټرانسفر شوی دی تر اوسه پورې تاسو هماغه ایسي چوز دی هماغه د چوکۍ انچارج ټیم لا تشکیل کړی نه دی؟ ګرځي زما خپل یو طریقې کار دا دی چې زه هیر سه خبرو پسې نه ځم زه خپله انالیسس کوم چې کوم زما ټیم دی هغې کې کم کسان هغه دي چې کا زما ټیم کې د چلېدو قابل دي کم کسان هغه دي چې د هغې خلاف کم خبرې دي آیا هغه خبرې د هغې اپریشنلي ویکنسز چې کوم دي زه د ویکنسز ګورم د سټرنث ګورم زما خپل کار یې زه ډایرکټ دغه نه زه پهله سیسټم باندې ځان پوهیومه بیا د سیسټم مطابق زه بیا ځمه راتګ سره ایس ایچ اوز یا ټیم چینج کول هغه لکه بل از وخت دی بل از وخت دا خبره ده چې پهله زه وګورم چې زما ته کم ځای کې کم چیلنجز دي او کم چیلنج لپاره کم یو کم کس کیپیبل دی نو انشاءالله زه به خپل ټیم ډېر زر اناونس کوم او امید لرم چې زما ټیم دا دې کسانو کې یا نورو کسانو کې زما کوم ټیمي انشاءالله به ما سره زما د سفر کې زما معاونینی او ما سره به تعاون. صحیح. د پیو صاحب یو بل سوال دی چې چونکې مرګونه هر ځای کې کېږي په وړو خبرو باندې خو موږ دا وخت 400 خبرې کوو په ډېر وړو خبرو باندې مرګونه کېږي یاره تا ماله پیک هم راکړل او ما ته د پکوړې کمې وتللې او تمانچه ورپسې راوباسي ډس دې وباسي څه وجه کېدی شي د دې خلکو د پولیس نه د قانون نه یره ختمه شوې ده د دې خلکو هغه د برداشت لیول ختم شوی دی ستاسو په خیال څه وجه کېدی شي روکتام به څنګه کېږي؟ یاره جدي کې بینګ هغه سوشل سایکالوجسټ پوینټ اف ویو سره که زه وګورم دیر آر ملټیپل فیکټرز پای کې ټولو کې لوی فیکټر دا دی چې زمونږ
د سوسایټي ډیکلاین دی جی په هغه سوسایټي ډیکلاین کې دا موږ ډے ټو ډے خپل ویلیوز هم ورکو هغې سره څه حده پورې نه ډېر حده پورې د منشیاتو تعلق هم دی آیس یو داسې ګنده ډرګ دی چا کې سړي کې وایلنس راولي ډومestic وایلنس پکې راشي هغه په ډاوټس په هغه باندې شروع شي نو د کې ملټیپل فیکټرز دي بل دا خبر هم دا چې غیر ضروري طور باندې چاته د اسلحې فراهم کېدل بیا اسلحې ته بیا لایسنسز فراهم کېدل نو هغې ایزي اویلیبلیټي هم دا د یو فیکټر کې دی شي بل ما تاسو ته څنګه وایي چې زموږ سوشل ویلیو سیسټم ډے ټو ډے خرابېږي خپل کشر ته خپل مشر ته هغه چې کوم زموږ حق وي کشر مشر ته هغسې ګرومینګ نه دی کړی مشر بیا لکه مشر د کشر ګرومینګ نه دی کړی او کشر کې بیا چې کوم د برداشت ټالرنس یا د عزت والا فیکټر دی عام ختمېږي نو دا یو کمباین ما ته دا پرابلم ښکاري سوسایټي ډیکلاین والا دې کې چې کوم دا دوه فیکټرز دي د ډرګز والا اویلیبلیټي اف ویپنز والا دې باندې به انشاءالله زموږ بینګ فورس بینګ ګورنمنټ بینګ سټیټ پای به انشاءالله موږ خپل فل کار کوو او انشاءالله د دې چې څومره څه جواب دی وکړو ټیک د بیو صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم مصروف وئ موږ لم خپل وخت راکو قدرمنو دعاګو یو چې رفعت الله صاحب د 400 یو داسې ډي پی او ثابت شي چې دی بیا هر چرته کې وي چې خلک د ژوند د بقا سوالونه کوي د ترقۍ سوالونه کوي چې دا په 400 کې یو داسې اساسه پرېږدي چې هغه همیشه دپاره د جولۍ ته دعاګانې راوړي خوشحاله اوسئ خادم غواړم